نو یوازې پاتې شم د خپلو هر ستم زورور. امی داسې هیڅ نشته دی. ما ویلی دی چې هغه ستا په وینا اوس هیڅ نه کیږي. څوک د چا کره همداسې نه ننوځي. خوشحالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند درد یې راکو. خو امی ما ته داسې ښکاري چې په دې کور کې څه هم کیږي ټول زما د وجې کیږي. بیا هغه خبره او امی دې کور کې زما راتګ نه مخکې تاسو به څنګه په خندا وخت تېرولو که نه؟ نه چې هر څه کیږي سلمان په وجه کیږي. په کوم کور کې چې د مور نافرماني کیږي هلته سکون او خوشحالی نه پاتې کیږي. امی دا دومره حوصله په تاسو کې څنګه راله؟ زه د لوڼو مور یم چې مور د همت نه کار وانهلي نو لوڼه هم بې عزته شي. او زه په یو قانون هم د خپلو لوڼو عزت نشم خرابولی. ښځه دا اخره یخیږي. اوسو دا والا شاباش. پهلا هغې ماله څپېړه راکړه او نن هغې د ټولو مخکې زما انسلټ وکړو. په کومو سوچونو کې ما تا نه څه تپوس وکړو؟ سوري ماما. څه ویل تاسو؟ چې ته او ستا پلار دواړه کومو سوچونو کې یای؟ نه په آفس کې یای او نه دلته کې. ما پرېږدي تاسو ووایئ ستاسو موډ ولې آف دی؟ ستا ډیډ آفس ته ریګولر نه ځي. دې کې د پریشانۍ څه خبره ده ماما؟ ډیډ څه د سکول ماشوم نه دی چې د سکول نه وتښتي. یو هسبند د خپل وایف د پاره د سکول نه تښتېدونکي ماشوم په شان وي. هغه څه وخت هم د خپل ژوند د بیګ د خپلې اوږې ګوزولې او غځارولی شي د یو سکول د ماشوم په شان. ماما خو دا بیګ اوس زه اوچتول غواړم. څه مطلب؟ مطلب دا چې زه زر تر زره واده کول غواړم. ولی هغه فضا اګری شو څه؟ ماما فضا به مومني خو هغه به بعد کې ګورو. ته ویل څه غواړې؟ صفا صفا وایه. فلحال خو یو بله جینۍ زما ضد جوړ شو. ته مازیب سره واده کول غواړې؟ او زه مازیب سره واده خو هم کول غواړم. د سره واده کولو نه خو دا چې زه خپل ځان مړ کړم. خو څوک تا هغه جینۍ او خو وایه که نه؟ ضد نه مینا زه تا څنګه پوهېږم چې اسد زما ضد نه و. منمه چې هغه ستا ضد نه و. تم دا ومنه چې په مینه کې شکلونه بدلیږي را بدلیږي او خوشحالېدو دپاره بهانې لټول پکار وي. کیدای شي چې ته ټیک وې. زه بالکل صحیح ویم. ته خپل ځان د دې تکلیف نه وباسه. څنګه تکلیف؟ تا د اسد سره مینه کوله خو هغه تا سره مینه نه کوله. هغه بل چا سره واده کولو ته تیار و خو ژوند هغه سره وفا ونه کړه. د هغه د ژوند په کیسو کې ستا هیڅ رول نشته. ته خامخا خپل ځان په تکلیفونو کې اچول غواړې او د هغې نه خوند اخیستل غواړې. تکلیف کې مزه څنګه؟ همدغه سوال چې زه ستا نه وکړم د یو طرف په مینه کې غوښتل څنګه؟ نو ما ته ښکاري چې ستا په شکل کې انکل خبرې کوي. ولې هغه ټوله ورځ آفس کې تا ته دا سبق ښیي؟ زه ستا انکل سره جوب ضرور کوم خو خپل ځان د هغه نه ډېر زیات هوښیار او ستا همدرد ګڼم. په دې خبره خو دې زه 100% اګري یم. نو بیا څه بله لار ولټوه په ما ګرانې. د مور او د محبوب کمې څوک نشي پوره کولی. د مور نه صحیح خو د محبوب خو کیدی شي. ولې د اسد بل ورور نشته؟ او یو ورور شته د هغه. د اسد خو به لږ خوی وي هغه کې. نه یو هم نشته. کم از کم هغه کور کې خو اوسېږي چېرته به چې اسد اوسېدو.
ته کوشش وکړه تا ته به په هغه کې د اسد ډېرې خوبیانې ملو شي. اخر رور دی د اسد هغه. پوه شه زما په خبره. دا څنګه ممکن ده؟ ته څه د ماشومانو په شان ضد کې؟ دا د ماشومانو ضد نه دی ماما، او دا ناممکن هم نه ده. خلک ضد کې راشي څه نه کوي. زه به ستا د ضد قلم پوره نه کم. پلیز ماما پلیز، زما د خاطره صرف یو ورځ دی وي. څه بکواس کې واده کویدن څه د ګوډاګو لوبې نه دي چې یو ورځ وکړې او بس. دا د ټول عمر رشته وي. ماما تا ته ما ووی کنه چې هغه جینۍ زما یو ضد دی. صرف یو ځل په نکاح کوم او راوله مې دلته. کته ته نه ضد جوړې که نه نو فضا نه جوړ کا چې ستا لاس له خو سره شي. ماما فضا سره به م واده وکم زه، او فضا به اوس چېرته ځي؟ که تا خپل ضد پوره کړو که نه نو فضا به تا سره د واده کولو لپاره کله هم تیاره نه شي. نو بیا به داسې وکم چې هغې سره به واده وکم او چېرته هوټل ته به یې بوځم. ولې دغه جینۍ کور والا لیوني دي چې هغوی به داسې په اسانه تا ته هغه جینۍ واده کي؟ ماما د هغې فکر مه کوئ، هغه ټول بندوبست ما وکړو. خو څنګه؟ هغه ما ته پرېږدي ماما، بس تاسو د هغې کې راتلو تیاری وکئ. ګنې زه به مجبورۍ کې څه غلط قدم اوچت کړم. مازیب څه غلطه خو نه وی. د سلمان په موجودګۍ کې چام دا جرأت نشو کولی. واقعي دا د سړو معاشره ده. ښځه خو صرف سزاګانو تیرولو له راځي دلته. زما کور ته په غلط نیت یو سړی راغی او په بدله کې ټولو سړو مالا فوراً د لور د ودولو مشوره راکړه. هغه ته چا هیڅ ونه وی. سلمانو څنګه راخلاص کم او لونه داسې څنګه واده کم؟ د شرافت په جامو کې پټ دی بی عزتو لیونو خلکو کو زه رښتیا د کورو ویستمنو. امی زه پوهیږم چې تاسو څه سوچ کوئ چې بچی په دې پوه شي چې مور پلارم څه سوچ کوي نو مسلې په حل کې دوشي. خو امی کیس چلول او د رور آزادول زموږ دپاره ممکن نه دي. خبر یم زه زموږ سره د روغې نه علاوه بل څه آپشن نشته دي. دینم خبر یم. خو کومو خلکو چې هر څه په بیا غشتي وي نو هغوی به روغه ولې کوي؟ خو په خبره کولو کې څه چل دی؟ دا ځان په اختیار کې هیڅ نشته. زه د کمال انکل خبره کوم امی، دا ځان نه. کمال رور هغه هم د شګفتې نه مجبوره دی. کیدی شي الله تعالی د شګفتې انټي په زړه کې رحم او انصاف واچي. د یو مور په فیلینګ زه پوهېږم، ته نه. هغه خو یو مور ده که نه مي؟ کیدی شي چې هغه هم ستاسو په فیلینګ د پوهېدو کوشش وکړي. دعا ورته وکړه او اومکړه بیا اسې مې تپوسو کو ښه کله دا تپوسو موکه چې چیز کې روټۍ دې خوړلې ده کافي مافي د لروړم وغیره وغیره. د دې ټولو ضرورت کله پرېښې دی تاسو؟ نو بیا دا انتهایی غیر ضروری سوال ولی؟ ما باندې ستا هغې ښځې کره تګ راتګ بالکل ښه نه لګي. او ما باندې هم دا ښه نه لګي چې څوک بار بار ټلیفون کوي زما په آفس کې زما معلوماتونه کوي.
زستا خزایم هم د چا خزه ده د چا په کور کې چې د شخص کروټي لړکې تلګي زه د خپل کور د بچ کولو کوشش کوم. خا ډېر مو د پس دله خیال راغی. تاسو هم لږ خیال وکئ او د زوی د واده باره کې سوچ وکئ. یاره ګوره زما څه مجال کیدی شي چې ستا په موجودګۍ کې زه داسې سوچ وکم او اسې هم ستا زوی خو په دې ټولو معاملاتو کې ډېر ښه سوچ او فکر لري. ساحل نن د واده خواهش ښکاره کو. زه غواړم چې د هغه او د فضا واده وشي چې د کور خبره په کور کې پاتې شي او اخوا د خوانه کتونکو خلکو لارې بندي شي. کاش چې داسې ممکنه وي چې ما خپل ویرا خپل انګور به جوړ کړې وي او ټول عمر ته خپل سترګو وړاندې می ساتلې شوې. خو زما داسې قسمت چرته د شګفتې خیال کچري ته خپل د زړه نه وباسي نو هر څه ممکن دي. ته نشي بدلې دی که تاسو خپل نیت بدل کړئ کنه نو هیڅ هم ناممکن نه دي. چای بس کې صرف 6 نه ور سره به خلوص او مینه به ملاويږي. مینا جی ډېر انمول شی دی. نه غواړې څه نن سبا خو د مینې تش نوم پاتې دی. هر یو ته همدغه ګیله ده. هر یو انسان مینه کول غواړي خو د دې کولو زحمت یو قسم نه کوي. هغه په دې چې مینه کول ډیر ګران کار دی. ګران خو دی خو ناممکنه خو نه ده. بس ازمیخ شرط دی. او که ازماولو کې دا بیماری سړی ته پرشته ولګي نو مینا بیماری نه ده. دا خو نصیب والو ته ملاویږي. یعنی په نصیب د ملاوي دوسیز دی. د کوشش په هیڅ فائدہ نشته. نصیبوم ازماول پکار وی. چای هم په خپل نه پخېږي او نه کمرې ته راځي. بس یو قرض خلاصول دی ماته چې قرض خلاص کم ستا په خبره بم غور وکم. بچې که دروازې لځې کنه د یو کور لزا د سوالګری پشان که هر یو دروازه ټکې نو طلبا سوالګری یې. اسد भाई कामला आर यू श्योर आओ बल्कि सर वक्ती असद रो हम कर रावलो सलमान सर का मिलावे दो कबाना د دې مطلب اسد भाई कामला سره واده کول غواړي نو بیا زموږ ټینشن خو ختم شو. هر څه هیر کړه خو ته زما په کول باندې یقینا تاسو به ډیسټرب کیږئ کنه. آو چې د آرام او سکون ساګانې اخلم نو یاستا کال راشه او یاستا یاد. یو خبره خدا ځان مونږ دواړه د یو بل نه بغیر نشو سیدي چې کوم وختونه تیر شو هغه خو واپس مونږ نشو راوستي. ولی د روغې سلاره نشو راوستي. ناممکنه ده. ولی ازانه سلمان رور ارادتن قتل نه دی کړی دا صدرور.
که اذان نه صحیح نو ته داسو که په ساحل کې دا خوبیانو ګوره. تا ټوله شپه هم دا سوچ کولو سو؟ او پته نشي چې څه خبره ده، زما ذهن بیا بیا ساحل طرف ته ځي. ستا سوچ په ساحل باندې ولې ولاړ دی؟ ساحل خو آپشن دی او ته بیا په اسانۍ هغه حاصلولم شي. ساحل دا ست کمې څنګه پوره کولی شي؟ چې څنګه اذان کیدی شي. اذان هم نشي کېدی. او البته زړه پې مشغولولی شم. که زړه مشغوله نو بیا په ساحل کې څه خرابي ده؟ شته بدوالی هغه کې. ښه زه د هغه یو خرابي خو راته ووایه. هغه صرف د دولت دپاره ما سره واده کول غواړي. څه بد دي هغه کې؟ سړی ښځې سره یا د هغې د ښکلا په وجه واده کوي یا د هغې د پروپرټۍ په وجې. که تم د ساحل سره واده کول غواړي نو زه به سخت مخالفت کوم ستا. هغه ولې؟ کوم شی چې د ځان دپاره نه خوښې هغه به د خپلو ملګرو دپاره هم نه خوښې. خو زه خو په ساحل باندې میینه شومه. څه؟ خوشحالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند درد یې راکو. لوري ته زما تنهایی لرې کولی شي. زه؟ هغه څنګه انکل؟ زما انګور جوړېدو سره. انګور؟ خوشحالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند درد یې راکو.